په مدینه شریفه کې وکړي دومره ثواب دی چې د مدینې منورې نه علاوه په عامو د نورو جوماتونو کې 50,000 منځونه وکړي. منځ یې څونه دروند شو، یو خو یې منځ قیمتي شو، دویم دا دی چې دغه جومات کې بعضې داسې ځایونه دي چې هغه د برکت دي. حضور پاک پخپله فرمایي چې زما د کوټې ما بیت بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې کومه کوټه کې چې حضور پاک دفن دی او زما د منبر په میاس کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه ده. نو ته چې منځ کې هلته داسې فرض کوله که په جنت کې منځ کوم. زموږ علما د دې حدیث متعدد یعنی ګڼې توجیحات کوي. بعض حضرات وفاء الوفا باخبار دار المصطفى هغه لیکلي دي چې الله پاک یو روایت کې داسې شته چې الله پاک به دا ځمکه د قیامت په ورځ باندې اوچته کړي او جنت ته به یې یوسي. نو چې یو سړی هلته منځ کوي او دعا کوي نو دا دعا دې وکړي الله دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو الله د مرګ نه پس هم د جنت ځمکه نصیب کړي. او بعض علما وایي چې جنت کې انسان ته جسمانی خوشحالي ملاویږي، دلته روحانی غذا ملاویږي. د حضور پاک نه قرآن ووري، حدیث دی ووري. جنت هغه ځای دی چې هلته څوک ور ورسېږي الله ترې راضي وي. دې ځای کې چې څوک منځ کوي نو الله د منځګزار نه دلته راضي کېږي. جنت کې د زړه سکون او اطمیناني دقه هلته چې څوک منځ کوي هغه ته د زړه سکون او اطمینان حاصل شي. او بیا فرمایي منبري علی حوضي، زما منبر د حوض کوثر په غاړه دی. نو یو توجیه دا ده چې د قیامت په ورځ به دا منبر او د منبر دا لاندې چې کوم ځای دی د منبر دا ځمکه دا به لوچته کې او د حوض کوثر په غاړه به کېږي. ته چې هلته ناست یې داسې فرض کله که د حوض کوثر په غاړه زه ناست یم او په دغه ځای کې چې منځ کې په ځای کې دا راوله چې د جنت ځمکې رالم په جنت کې منځ کوم. حوض کوثر نه به حضور پاک خلق په اوبو سیراب کوي. د دغه منبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق په خپله مبارکه خوله د قرآن او د سنت نه سیراب کړي دي. دغه د منبر او د حضور پاک د روزه مبارکه دا قبر مبارک او دا منبر میاس کې چې کوم ځمکه دا منبر دی دلته چې ورشه ولنا ته وجاړې نو خدای به د حوض کوثر لمبوځي او خدای به جنت لمبوځي. ګوره قیمتي ځای دی. بعضې ستنې پکې د برکت ځایونو کې دي. د حضور پاک دا چې کوم ځای کې دفن دی د عایشې بیبي په کوټه کې دفن دی. نو د هغې نه غټ دیوال تو دی، هلته 3 قبرونه دي. یو د دواړو جهانو د مبارک سردار او د حضور پاک نه لږ غوندې ښکته چې سر یې د حضور پاک اوږو سره راځي او خپې د حضور پاک د خپو نه ښکته لږ غوندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی. ام په داسې انداز چې د حضرت عمر سره او د حضرت ابوبکر اوږې یو بل سره مخامخ او د یو قبر ځای پکې خالی پروت دی. دا به عیسی علیه السلام چې کله د اسمان نه راکوز شي وفات شي نو هغه ځای کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي. دا د عایشې بیبي کوټه ورسره خوا کې نږدې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور. نو دا د عایشې بیبي کوټه وانګړ او د فاطمې بیبي کور د کون را یو ځای کړي دي او د دې نه یو دیوال تاو کړی دی. 15 ګوټیز دیوال یې تاو کړی، 4 ګوټیز نه چې د بیت الله په شان نشي چې څوک طوافونه شروع نه کړي.
او چې کوم دا درې قبرونه مبارک دي د حضور پاک او د حضرت ابوبکر او د عمر د دې نه غټ دیوال ته او د سوړه پکې نشته د ګوتې برابر سوړه پکې نشته او ترکیانو بیا د دې د پاسه یو مضبوط ګمبد جوړ کړی او لاندې نه ښه مضبوط دی یو زمانه کې بادشاہ سلطان نور الدین زنگی دام وفا والوفا بے اخبار دار المصطفیٰ کشتا دا علامہ سحمودی رحمہ اللہ کتاب نو دشبی حضور پاک پا خوب کیولی دے بادشاہ تا دا دوارو جہانو سردار یو دوکا سو خول وی دا سپیرانا چخے کا دو شاو دے چے دا خوب را پاسی میٹنگی دا خپل وزیران رو غختا وی رسول اللہ مبارک میں پا خوب کی اولید او دو کسانے راتاو خول چے دا سپیرانا چخے کرے وشاو دریش پہ پر رپسے دا خوب اولید یوش پا بیا ورپسے بیا میٹنگی رو غخت جرہ دے سا مطلب دے وزیران و توی سیب کے حضور پاک تا کم کسان پا خوب کے خولی دی اگا شکلون دی یاد دی وی کمی اولی دل پی جنم دما پا ذہن کے اگا نقشے پرتی دی باقیدے راتا پیشارو خل جدا سپیرانا لرے گا دو شارا نو کمی اولی دل نو پی جنم بس وزیرانو کی وزیر دیرو خیام اگوی بادشاہ سلامت زچ مدینه شریفه تا مدینه منوره ترال او اعلان یو کاغه وزیر او ځان سره خېډېره پیسې راوړو وې څومره چې د مدینه منوره خلک په مدینه کې دن اوسېږي نو بادشاہ راغلی ټول خیرات انعام ورکړي الله راځي بادشاہ ته وې تکې نه د پیسې ورکوم ته پکې غدوه کسان صحیح کاوه د مدینه خلق راو چلیدل وزیر په پیسې ورکول او خلق بدل بادشاہ وته قتل ماسختن شو بادشاہ نه وزیر صاحب تاسو کوئی کسان په ذهن کې رالل وینه دي کې نو وای چې چا انعام نه غشت راځي په سباله نور خلق راتل وزیر صاحب په پیسې ورکول بادشاہ وته په کورسه ناستو قتل میں خلق زی بیا پکې دوه کسان رانه پدری مروز بیا داسې شو وزیر بادشاہ وزیر ته وزیر پیسې خو دې ټول اخلاص کړ سړی خو پیدا نش وزیرم حیران اعلان وکوي که څوک پاتې مهرباني وکړي بادشاہ واپس ځي چې دا سینې کې د مدینه په خلکو کې څوک پاتې شي الله راشه د انعام یو سه ویسه وزیرانو چې دلته مدینه کم خلکو مشران دا غزه وزیران هغه وی چې څومره خلکو ټول رانه یو پاتې نشو وی وګوره معلوماتو کې خیر دی وی یو دوه کسان پاتې دي وی راولې نجی هغه خډیر نه کان خلک دي هغه ډیر دیندار خلک دی هغه پیسو پسې نه دي ا پیسو پسې دی هغه خلکو له خیراتونه ورکړي وی دا سوق دی وی دا مدینه شریفه کې پراته دي جمعات کې اعتکاف ته پراته دي او د مدینه خلک ته دعاګانې غواړي او د مدینه خلق راځي او پلاسه بیعتونه کوي ډېر بزرګان دی او نیکان دي چا سره خبرې نه کوي او د شپې بقی ته ځي د بقی مقبره ته ځي او هلته ناستي د صحابو د قبرونو سره او هلته عبادتونه کوي اچھا ته چاله ځي هغه پیسو لري بادشاہ ورته وی خد دومره نیکان دی وی مونږ بلار شو مونږ به ملاقات مونږ به وګورو پیسې دې نه لګي دومره نیکان دی مونږ به ورشو او پولیس ته وی پولیس به ګوتې ورول جنجال جوړيږي ټول د مدینه خلق بل وکیږي لکه یو عالم سو کو نسی یا یو بزرگ سو برانی سے نو خلق بل وکیږي بادشاہ سره د وزیرانو هغه دوه کسانو له کور ته ورغله او هغوی ته وموې چې بادشاہ سلامت راغلی دی او تاسو مراسه چې پیسې درکې هغې وې مونږ پیسو پسې نه ځو مونږ خپل عبادت کوو که بادشاهانو پسې به ګرځو د خلکو په نورم اعتماد مضبوط شو چې دا خو ډېر ښه خلک دی دی خو د بادشاہ بلا پیسې ورکوي هغې له نه راځي او خپل عبادتونه کوي د خلکو په ښه مضبوط اعتماد
چې بادشاه سره د وزیرانو کور ته ورغی او ورننوتل د ملاقات په نیت، نو بادشاه وزیر ته اشاره وکړي دا دوه کسان دي. ما ته چې حضور پاک په خوب کې کوم دوه خولې دي دغه دي، دا شکلونه دي، درې شپې راته خولې چې دا سپیرانې چخې که کورې بهر کیف وزیر خلق رالل پولیس والا دوی د کور نه ګیر چاپېره ګیره واچول او خلکو وی دا څه کوئ تاسو؟ وی دا مونږ ګرفتارو. دا نشئ ګرفتارو، دا خو زمونږ پیران صاحبان دي، دا خو زمونږ بزرګان دي، د دې نه خو مونږ لاسنیوي کړي دي. دی خو د شپې د بقي په مقبره کې لګي الله تسلسلګي و یو جاړي او عبادتونه کوي او دروازې دلته مدینه منورې جومات ته راځي. دا څه کوي؟ بادشاه وی د دوی د کور تلاشي واله، کوټې یې وکتې، ځمکې یې وکته چې دا څه مطلب دی. یو ځای کې خشاک پروت و، څانګې پرتې وې چې هغې اوچته کړې، د هغې لاندې بوجۍ وې، پوزکي و. پوزکي چې یې لرې کړل د هغې لاندې سوړه وه. بادشاه یو کس دوه راوستلې په دې سوړه کې وردنه او د هغې وې دی کې بس شی به یې ښخ کړي دي. د هغې زمانې څه وسله به یې پکې نو دوی ته لا څه پته وه چې سړی یې وردن نه که ورکوز یې که سورنګ دی وروره زه پکې زه پکې زه پکې زه پکې. سړی واپس راووت وی صاحب دا خو سورنګ دی. بس سړی یې ګرفتار کړل. بادشاه وی څه مسله ده؟ او خلک هم پوه شو چې سورنګ سره پاره وباسي، خو څه مسله ده؟ خلک ترې ورو په شا شو چې بادشاه ونیول او جیل کې واچول او یو څو ډبې یې ووال. نو هلې ووی وی مونږ د فرانس نه راغلي یو، مونږ انګریزان یو، پیرنګیان، مونږ مسلمانان نه یو. شکل هم د مسلمان جوړ کړی دی، پټکي موالي دي، جامې د مسلمان دي، منځونه هم زده کړي دي او په جومات کې خلکو پسې منځونه کوو او بلا پیسې هم راوړي دي او خلکو له خیراتونه هم ورکوو. او دلته هم دا کورونه په بیه اخیستي دي، په ښه ډېرو پیسو هم اخیستي دي چې دا کوم کې مونږ ډېره یو او تاسو څه کوئ؟ مونږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو. اوس خو سورنګونه په مشینانو باسي، هغه په لاسونو باندې سورنګونه ایستل. مونږ د سورنګ د ایستو ماهرین یو، زمونږ دغه زبردست مهارت دی چې مونږ سورنګونه وباسو. نو څه مطلب؟ وی دا مونږ یو سورنګ روان کړی دی. څه دپاره؟ مونږ د رسول الله مبارک قبر ته دا سورنګ روان کړی دی. د شپې چې بقي ته د عبادت ته نه ځو، دروازې دا خوره راوباسو او د شپې دا خوره چلو د بقي په مقبره کې غورځو چې څو راباندې پیلې شي. سورنګ سره وباسئ. وی مونږ ته دا اډر دی چې تاسو دا سورنګ وباسئ او حضور پاک به د قبر نه راوباسئ. وی لږ یو لیش دوه ځای پاتې دی، نور هم سورنګ ځای ته رسولی دی. عجیبه دا ده چې دغه ځای له مونږ رمبې یا سسکور او یا څه شی وربرو، دنیا جړقېږي. دغه نه مخکې کار نه شو کولی، جړق کېږي. چې دغه کو جړق کېږي. لږ یو لیش دوه ځای دی، که دا مو نو د رسول الله مبارک خپو ته رسېدلی دی. بس را بیا کاږو، یو بیسو او فرانس ته بیا ورسو چې خدای څه بیا کول پرې او څه مقصد به د دوی. دا یو سازش. هغه دوه کسان یې ونیول او پانسي کړل د خلکو په مخ کې، او سلطان نورالدین زنګي مکمل د حضور پاک د دې درې واړو د هغه د قبر مبارک نه او د دې دواړو صحابو د قبر نه ګیر چاپېره زید اوکنو لویه کنده وستا بنیاد او دا دومره جوړه کړه چې اوبه پکې راووتې او په هغې کې سیکه ویلې کړه او ګیر چاپېره یې واچوله چې څوک سبا دا کوشش ونه کړي او څوک لا دننه نه شي او بیا څوک دا روانې ونه کړي، سیکه یې واچوله. نو دا ټوله مکمل د سیکې غټ دیوال دی چې هغې کې نه څوک سوړه کولی شي او نه پکې څوک کنده ایستی شي. الله د دواړو جهانو د مبارک سردار دا مضبوط حفاظت وکړو. الحمدلله. دا د فرانس د هغه وخت نه سازش شو. اوس هم د مارونو په فرانس کې د پیغمبر خلاف سازشونه کېږي. کله د فرانس حکومت د حضور پاک په شکل څوک جوړ کړي او د هغه بېعزتي کوي او بېادبي کوي. تاسو دی په دی ویلې فرانس دا د هغې زمانې نه د دوی په زړه کې د مسلمان سره یو بغض پروت دی او د مسلمان د پیغمبر سره یو بغض پروت دی. کله د قرآن شریف بېعزتي کوي فرانس والا او کله د دواړو جهانو د مبارک سردار بېعزتي کوي. او په کال کې یو ځل دا فلمونه د پیغمبر د شکل خامخا جوړوي، مسلمان په جذبه کې راشي او چغې جوړې کړي.
لیکن دلته یو افسوس کوم مونږ وایو څومره مسلمانان ملکونه دي د عرب نه زیات مسلمانان دي او څومره ملکونه دي د مسلمانانو عجم ملکونه دي عرب ملکونه دي په افریقا کې شته او ځای په ځای د مسلمانانو ملکونه دي او د دنیا بادشاهان دي په چا کې هم دا غیرت نشته چې د فرانس سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي یوازې زموږ ملک نه ټول یاد په کار خدای دی چې دا ټول ډول د فرانس ته مخامخ ورته ووایي ځکه ته خو یو فرانسیسي سره دلته زیاتې وکړه یو فرانسیسي سړي سره په خدای قسم کړي پرېږدي تا ولې دا زیاتې وکړه نو ته د فرانس یو عام سړي سره زیاتې نشې کولی او ستا پیغمبر سره زیاتې کوي او موږ خاموش موږ خو څه نشو کولی موږ خو به دا جلسې جلوسونه وباسو شریعت تعالی اجازت نه درکوي چې یو کافر دلته اوسېږي ته ورسره ظلم وکړه دا مې یو مثال در درکړ د دغه ملکونو یو کس سره چې معمولي زیاتې وکړي هغوی درپسې چوکر علي پرېږدي دی نه زما د پیغمبر هتک کوي د قرآن هتک کوي بېعزتي کوي د پیغمبر شکلونه جوړوي او بوت او د پیغمبر تصویرونه جوړوي حیاتن بالله په هغې لاړې دي چې په هغې خپې ږدي او قرآن شریف د خلکو د مسلمانانو مخکې راوالي او په ځمکې یې واچي اور پې بل کړي او د هغې د پاسه خپې ږدي مسلمان ډېر بې حسه شوی صرف خپل غرض یې دی د مسلمان کرسی او چې کرسی یې مونته را به دقه غرض دی چې زه بادشاه یم او زما دا بادشاهي محفوظه وي او زما نه دغه انګریزان زما آقاګان خفه نه شي په ما تخته وانړئ غیرت نشته سلطان صلاح الدین ایوبی په شان سړی د محمد ابن قاسم په شان سړی داسې نشته محمود غزنوي په شان سړی ټول موږ چغې او چغې او چغې او چغې آسیه غریبه دا څه نوم یې دی دا بله ده څه نوم یې دی دا عافیه نوم یې هغه آسیه ملعونې ته مې ذهن ده ملعونه عافیه صدیقي غریبه په امریکې په جیل کې پرته ده ټول خپل سیاستونه کوي هر یو سړی راځي را پرېږي دی وری پلی وری ولې وری ولې را پرېږي دی دا هلته ده او دا دلته ده او دا راوستل غواړي یو آسیې دلته د امریکې په یو منټ کې دا نه ویسته او که نه دا ملعونه دا دوی نشي راوستی حکومت کو غواړي هر څه کېږي حکومتونه چې غواړي هر څه کېږي دې درمیان کې د دنیا خلکو د امریکې او دلته کې رواني وکړل او ویې ویستل دي دا شرط پکې ولګوی که نه چې دا مونږ درکوو خو مونږ له هغه راکړي مسلمان بې حصه دی خفه کېږي انتهایي بې حصه بلکې بې حصه په ځای به درته ووایم چې د یو انسان د خپل پیغمبر هتک او د خپل قرآن هتک باندې خاموش یې بې حصه نه دا بې غیرته دی دا د فرانس دا هغه زمانې نه دا شعر راروان د سلطان نورالدین زنګي بیا د سکې دیوال ته ښه مضبوط والی یو بله واقع هم پېښه وه د مسجد نبوي چې کوم دربار و چې هغه به د مسجد نبوي دروازه بندوله هغه وی یو ورځ گورنر صاحب وغوښتم د مدینې شریفې وی چې لاړم وی ما ته وی چې دروازه څو بجې بندې مې په دې بجې خلک ټول وباسې او ښه د شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجه بس میلمانه راځي او هغې ته به فورا دروازه کولاو کړي او چې وردن نشي نو دروازه به بنده کړي ښه صاحب ډېره ښه ده د ګورنر صاحب میلمانه وی د شپې به راځي دې دپاره چې د شپې رشنې او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جومات نه ووتل ما ټولې دروازې جرنده کړې مرکزي دروازې سره ناست یم چې میلمانه راشي ور وډبېد او چې ورسنګ وډبېد او ما دروازه کوله وکړه نو سړي رادن نه شو او هغوی سره بیلچې چاریانې سسکورې او ګندرې دي اوهو دا څه وشو خدایا ما خو دا به د ګورنر صاحب میلمانه وي
او دی به د حضور پاک سلام کوي د شپې چې څوک نه دا خو په غلط نیت راننوتل بس وی چې دی ننوتل نو ما په سلګو خدای ته چغې کړې چې یا الله زه خو دې وخت نه شم کولی ورمې بند دی بس څه کوم خدایه اسنه خدای مکا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نقصان نه رسي ویرال او دیری او یاته مالم دم ګرا کړه دقل تکې نه چې چغونه وي او جسنگ ریاض الجنه تا رادن نشورا نه وتل یو مضبوط غرض شو زلزلہ رااله او دغه خلق ټول پس مکه په جمعات کې نه وتل او زمکه په واپس را جوخته شو ټول پس مکه کې غیب شو په جمعات الله ته شکر ادا کو شکر دې خدای شکر خدای ته جام او شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر سونه حفاظت کې سونه حفاظت دی ولو چې وخت یې د پېشمنی ته وخت نږدې شو دغه چې پولیس والا را پسې راغله وی گورنر صاحب دې غواړي هغه جمعات کې چکر ولګو څوک نو وې څوک مېلمانه راغلی او کنو راغلی ما وې راغلی خو دلته خدای غیب بس په خپل لاس کې گورنر صاحب لاله گورنر صاحب ما ته وې سو مېلمانه راغلی ما وې او څه ټیم پلان کې څه شو ما وته قصه وکړه چې په خپل بلاس کې چاته بنه مې چې صاحب راشه چې غزیره تو خیمه چې کم دې ازمکه شلیدلې دوی په کې نه وتري دا غیدا جامو د پرتګونو پالیسکی هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکار دا د فرانس انګريزانو او د مدینه گورنر له پیسې ورکړې وي د چا په سر آها نن سبا خلک پیسې ورکړي خلکو له مولا ملکا او جرات پیسې ورکړي خان ملکا پیسې ورکړي پلان کې را ل ملکا ماشاءالله او د سپیره د رسول الله په سر پیسې غوښتي انګريزانو د دوالو جهانو د مبارک سردار په سر پیسې اخلي داغه د بیزته په خیال او په دې نیت راغلی چې موږ به حضور پاک د قبر نه بس یو بس دا د سکه دیوال ته توشوي او پاغه خه مضبوط دیوال سر ته رسیدلې او بره پیغوی بیا ګمبد جوړ کړی دی چې د بره نه سو قرآنیونه کې یو د ګوتې د سوکې د قچې ګوتې برابر سوري پکې نشته په دې بعضې پوسټرو کې د حضور پاک د قبر یو تصویر راغلی دی په دې ډیټ باندې هم راځي او په بعضې پوسټرو کې هم راځي یو پردي تصویر دی غټ اوچت او شین غوندې رومالې پې پردي ښودی دی او لاندې ورته لیکلي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر دا هر چا چې دا تصویر استری ډېر ظالم دی دا مه لګوئ دا تصویر بلکل دا د خپل کور نه لرې کړئ که چا کره په کور کې وي دا که په نټ کې هم چا سره ډیلیټ یې کې ختم یې کې دی د بل چا د قبر تصویر ایستی دی او د پیغمبر نو چې د امتي قبر یې د بل چا قبر یې ورته وایي دا د پیغمبر قبر دی نو بل چا ته پیغمبر ویل څه شی دی کفر دی که نه دی هغې کې خو د ګوتې برابر ستونه نشته خوار چې دا تصویر د کوم ځای نه واخیستی د قبرونو په شکلونو کې د مورخینو ډېر لوی اختلاف دی څوک دغه شان وایي چې دا ما درته وایي او څوک بل قسم یاد تر ننه پورې دا بادشاهان چې ورشي وردن نشي نو دا د دې دیوال نه پورې غاړه یو ګلی د په هغه ګلی باندې ورشي او په دې دیوال د پاسه یو غلاف پروت دی تکشین مزیدار غلاف د الله نوم دی او داسې نور څه کلمات لا اله الا الله پې لیکلی دی معلوم چې د هغې یو ټوکړه مبارکه را کړې ده ما سره پرته ده کوم چې د هغه دیوال د پاسه کوم غلاف پروت د هغې نه ګیر چاپېره یو لاره د ګلی ده نو په دروازه د بادشاهان وردن نه شي روضې مبارکې ته څوک نه شي ور رسېدلی او د هغې نه قبلې طرف ته بیا د اوسپنې دا هغه ګلی نه پورې غاړه د اوسپنې یو مضبوطه جنګله ده دا هم ترکیانو جوړه کړې ده او د څلورو طرفونو ته مضبوطه جنګله ده دا جنګله دوو طرفونو ته ده یو قبلې طرف ته ده یو جومات طرف ته ده او قبلې طرف ته چې کومه جنګله ده نو په هغې کې بیا درې سوړې جوړې کړې دي یو سوړې د دواړو جهانو د مبارک سردار مخ ته جوړه کړې
او یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو خلق لار شي د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ پاغه جنگله کې چې کومه سوره د ناغه لګه غاټه ده انورې وړي. نو خلق په حضور پاک درود شریف مو یو سلام په مچ خلق ولاړ ډیر سات خلق ولاړ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. دا سلورم چې د حضور پاک کوم صفاتونه دي هغه اخر او مخامخ وتخلق ولاړي او پر رسول الله مبارک درود شریف وای. او حضور پاک فرمایلم دي وې زما د مرګ نه پس ما په قبر درود وای. صحابه وته وای وې دا الله رسول ته خو به جوړ شوی خورې شوی به نو تبا زمون درود څنګه اوري وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. خدای پاک په زمکه دا حرام کړی دي د پیغمبر وجود په نخري دا په حرام. من صلى علي عند قبري سمعته، يسوق زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وی دی اورم. ومن صلى علي نائيا ابلغته، او جسوک لره دی او درود شریف وی هغه د فرشتو په ذریعہ ما ته رسول شي. نو خلق الته لګي درود شریف بیا یو لګ مخ کې شي نو بیا په حضرت ابوبکر صدیق سلام واچل ته درود ولوي صرف سلام. بیا یو قدم مخ کې شي په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام واچل. بیا فاروق څومره لوی خبره ده مدینه شریفه ته یو سړی لا او د حضور پاک مبارک مخ ته ودرېد او سلام یې په واچو په ادب باچه او په ډېر احترام باچه. چغې به نه ویل ته بعضې خلک چغې وایي څوک نظمونه وایي او چغې وایي نه بیا ادبي به نه کې. هلته یې بره په هغه جنګله مبارکه کې یو ایت لیکلی دی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم. آیت لیکلی دی چې د پیغمبر مخ کې به چغې نه وی پټ بی ادب پکې احترام پکې. زموږ علماء لیکلي نووي هم لیکلی دي د مسلم شریف شارح حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلی دي او مولا علی قاری صاحب مرقات کې لیکلی دي او نور علماء هم چې د حضور پاک احترام چې څنګه په دنیا کې د وفات نه پس اقص احترام واجب چغې بنوي چپټ احترام سره. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دا يتم لكله إذا پیغمبر دا آواز نوچته يعني غلي او دائم لكله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. دا يتله لكله چې کوم صالحان او دینداري او د حضور پاک عاشقانی مینه نو هغه ډېر په احترام لاړ شي چې د خولې نه کشو نه خېږي او بیا ادبي رانشي نو سلام واچي. او بعضې بیا ادبی هلته چغې وایي او ډېر بیا ادب هلته تصویرونه وباسي او ډېر بیا ادب هلته ویډیوګانې جوړوي. قسم نه دا تصویرونه ما ته یو سړی وي دلته جیز دي مې حضور پاک چې وی تصویر حرام دی نو دی په 400 کې نو ویلي دی دلته ویلي دي دلته حرام د دې د نرستو نور وطنونو ته حکم تللی دی دلته جیز دی. پیغمبر خو دلته وی دی نه چې په مدینه کې جسم خوښی کوي. ګناه په مدینه کې ډېره زیاته ده وبال ډېر دی د نورو ځایونو په نسبت. څومره لویه خبره ده مدینه منوره کې د دواړو جهان مبارک سردار دفن دی. د دې نه قیمتي ځمکه بله کمه مدینه منوره کې حضور پاک تشریف فرما دی. د دې نه قیمتي ځمکه بله کم نه. مدینه منوره کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان او دا نور صحابه کرام دي. حضرت علی کرم الله وجهه په کوفه کې شهید شوی دی او په کوفه کې دفن. دا نور دلته دی خلق ورشي ورسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي. واه واه څونه خوند کوي. خپل سلام هم ور پیش کوي
او چې چا ورته ویلي د هغې سلام هم ورپېښ کړئ او په یو ځل د چا کا خو زما وروڼو ګورې یو خبره ته یو ځل یو ملګری ما سره میلاو شو نو د مدینې منورې ذکر راغی نو ما ورته ویل که سلام نه وي زه خو چې راغلی یم سلام نه نه یم تللی وسپېره و اتر وزرې تېرې کړې ولې یاره وی ډېر لوی رش دی او ډېر لوی ټیل دی ای د خدای ظالمه اوس دلته زه پیسې ویشم یو 10,000 روپۍ ورکوم نو قسم په خدای چې په ټیل کې م راځي په رش کې م راځي او ته حضور پاک له خواشې نه یې راغلی وی درود شریف مې دا خو د پاکستان کې ویلی شي خلق وایي چې ما په خړپوس ولاړې خو چې د دواړو جهان مبارک سردار مخې ته ودرېد او په یو ځل هم د چا کار نه کېږي سهار هم ورځي او مازدیګر هم ورځي او غرمه هم ورځي او حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلامونه اچوي او ما وی که رشي نو وي دې که تاله څوک دیکې خو نه درکوي دا څه حجر اسود خو نه دی چې خلک یو بل له دیکې ورکوي او ځان پرې ورغورځوي رش دی رو رو په قلار قلار ځه او سلام واچوه بار هر قسمه خلک په دنیا کې شته یو غټ سیکرټري صاحب وایي سیکرټري خو 20-22 ګریډ ریټایر یې کړ او څومره سکولونه او کالجونه یې ویلي ما ته وي په مدینه شریفه کې سلام علیکم مې یو درود شریف وایم سلام مبارک له زما ورته هغه اعمال نور هم وښول هلکه مې یو ختم د قرآن شریف وکړه او ثواب یې حضور پاک ته وبخه وی ما له خو قرآن شریف په ناظره نه راځي وایي د خدای ظالمه تاسو تک سیکرټري پاتې شوی د ملک او تا له قرآن په ناظره نه درځي واقعي هغه زموږ یو وزیر وزیر داخله هغه له قل هو صورت نه ورته ویره مونږ خو د انګلیش په دې سکولونو کې سبق ویلی دی نو مونږ ته چا دا څیزونه نه دي ښوول نو یو پکې د دواړو جهانو مبارک سردار نو خلک لاړ شي نو درود سلام پرې وایي او ډېر خوند کوي په خدای مې د قسم یې وروڼو ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي او خیر د کرش ډېرو نو یو ځل ورده خو ورده یا 2 ځله ورده نه ورده اوس خو هغوی یو خپله طریقه جوړه کړې ده او سزا سې یو چار پیچلی جوړ کړی دی نو په هغې خلک راتاوی نو هغې سره رشته نشه کنټرول او بیا به ورشې ریاض الجنه روضة من ریاض الجنه نو هلته به 2 رکعته لمونځ وکړي اوس یې دا قصه لږه ګرانه کړې ده اوس به په دې موبایل کې یو شی اچې هلکه څه ورته ویلې نسک دا به دا نسک به په دې موبایل کې واچې ځان نسک نو بیا په هغې دا خلک پوهېږي زه خو پرې نه پوهېږم خو دا بعضې چې څوک موبایل استعمالوي هغې پرې پوهېږي نو هغې کې به ځان له ټیم خوښ کې تا ته به ووایي چې دې ټیم له راشه نو ته به په هغه ټیم ورشې نو یو ځای کې ټول کینې نو بیا مخکې بل ځای ته ور مخکې کي نو بیا په پلین کې ریاض الجنه ته ورولې نو بغیر د جنګ نه او د شور نه او د چغو نه او د ټیل نه خلک لاړ شو په ریاض الجنه کې خپل منځ هلکه یو خبره درته کوم هلته م خدای ټول بوزه خو هلته به د هغوی د قانون احترام کوي چې څوک د چا میلمه شي نو د کوربه د قانون خیال به ساتي که نه چې کوربه ورته دلته کښېنه هلته به کښېني او دته کوربه وایي دلته کښېنه او دې بر بل ځای ته وخېږي نو کوربه به خفه شي کوربه ورته وایي دلته اودسمات یې کوه دلته مه کوه دې نیغ لاړ شي او کوربه سره د چمن کې کښېني او غرض ورکړي اودسمات یې وکړي نو کوربه به خفه چې خوار شي دې باتروم ته به ننوتې به ټول ځای راته ولاړ نو کوربه به د میلمه د میلمستوب خیال ساتي خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي نو سعودي حکومت چې کم قوانین جوړ کړي دي او کمې قاعدې نو د هغې پابندي به کوي هغوی یو خپل نظام جوړ کړی دی د هغه نظام لاندې خلک ورشي هغې کې دا فایده وي ټیک ده لږ انتظار شي اخوا د خلک وایي مړه بله انتظار دی زما وروڼو چې څوک د حضور پاک د سلام دپاره انتظار وکړي څونه خوند کوي زه خو چې دا نیخ پې ورشي هغه مره خوند پکې ني او چې دا ښه په انتظار او د لرې ځای نه راشي او ښه چکر یې پکې وي او ښه پې وکړېږي نو خوند ډېر زیات کوي
او ریاض الجنه تلوله خو چې یو ځای کې انتظار وکړي او بیا دې بل ځای ته ورمخکې کیلته انتظار وکړي او بیا دې بل ځای ته ورمخکې کیلته انتظار وکړي قسم دې خوان کوي ثواب دې کېږي حضور پاک فرمایي چې څوک د مانځه په انتظار ناست دي د مونځ ثواب کېږي نو د هغوی د قانون به پوره احترام کوئ د قانون خلاف ورزي به نه کوئ هغوی کې دا کم قانون جوړ کړی دی ستاسو زموږ د فایدې دپاره جوړ کړی نو پر ریاض روضة من ریاض الجنه کې چې بیا وردن نشي ماشاءالله نو د ټولو نه بهترین دی پکې د حضور پاک محراب دی واه واه هغه ځای باندې محراب جوړ کړی ترکیانو چې کم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار خپلې کونډۍ مبارکې لګول او خپې مبارکې به او کم ځای کې به خپل منځ کا ماشاءالله هغه محراب نو خیر هلته خلک پرېږدي مانځه ته خو ډېر نږدې نه او زه وایم چې ډېره نږدې سره هیلونه یې ښودي او پړې ته وکړي هلته مخکې نه پرېږدي نو خیر دی زه هم دا وایم چې ډېر مخکې دې نه ورځي ځکه هغه داسې ځای دی چې د حضور پاک د سجدې مبارکې او د کونډو مبارکو ځای دی نو چې په هغه ځای ستا خپره نه شي نو خبر او چې په هغه لومبي صف کې ودرېږي او منځ کې نو تاله به دا راځي چې دلته به حضرت ابوبکر ولاړ دلته به عبدالله ابن مسعود ولاړ دلته به حضرت علي ولاړ دلته به عبدالله ابن عمر ولاړ دلته به حضرت بلال ولاړ دلته به حضرت ابو هريره ولاړ چې دا دې سوچي په خدای دا مونږ ډېر خوند کوي او دلته به حضور پاک ناستو او دلته به صحابه ناستو رسول الله مبارک په محراب کې سر مبارک راته وکړو صحابو سره به خبرې کړو هغه منظر سړی ته رایاد یو بل استند استوان عایشه ورته وایي بره پې پشین خط لیکلی دی عایشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی ما ته رسول الله مبارک په جومات کې یو ځای ښودلی دی وی ما ته وی عایشې یو ځای درته ښیم راشه خو که خلکو ته مې وښو نو خلک به پې جګړې کوي جګړې بیا عایشې صدیقې هغه ځای خلکو ته ښولی نو په هغه ځای باندې یو ستن ولاړه ده مخکې د کجورې ستن وه او اوس د سیمټو ستن ولاړه ده پیلر د چت دپاره بره پې استوانه عایشه لیکلې نو خلک هلته دوه دوه رکاته مونځ کوي او د جګړې مبارک سره خوا کې یوه ستن ده استوانه حرس ورته وایي بره پې په شین خط لیکلی دي دلته به څوکیدار په لومبۍ زمانه کې حضور پاک ته ولاړ څوکیدار بیا آیت نازل شو والله یعصمک من الناس چې حفاظت به د خلکو نه زه کوم الله ورته وایي نو بیا څوکیدار چوټي کړي یو بل ستن د په هغې یې برې لیکلي دي استوانې وفود هلته به خلک راتل جرګې او د حضور پاک سره به ملاقات یو بل ستن ده بلکل د عایشې بیبي د دروازې سره خوا کې په هغې لیکلي استوانة السریر دغه دی د عایشې بیبي د کوټې دروازه وه نو حضور پاک به په هغې جومات ته راننوتېده او دغه ځای به حضور پاک اعتکاف کوه یو بل ستن د استوان ابي لبابه دا یو صحابي دی حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دا هغه نه یو غلطي شوې وه نو دې ستنې پورې ځان تړلی بنو قریظه باندې حضور پاک لاړو حمله وکړه دوی ډېر زیات ظلم کړی که ظلم مې درته ووایي ته به چې دا غوښې به سړی په چکونو اوچ دغه کې معده کې وخوري نو حضور پاک لاړ د هغوی نه محاصره وکړه هغوی په خپله قلاګانو کې وردن نه شو مسلمانان بارو او دا بنو قریظه یهودیان دن نو بیا حضور پاک ته یو درخواست راولېږه وی ابو لبابه رضی الله عنه مونږ له راولېږه مونږ ورسره مشوره کوو هغه سره تعلق نو حضور پاک حضرت لبابه صحابي ته وی ابو لبابه ته وی ته ورشه تا سره مشوره کوي خو زمونږ الوته مه وایه چې مونږ دوی سره څه کوو نو چې حضرت ابو لبابه وردن نه شو نو هغې راغلل او په ژړا شو ښځې او ماشومان ورته خپو کې روغړېدل وایي ته مونږ تاله وایه مونږ سره مسلمانان څه کوي حضور پاک را سره څه کوي نو ده په مری داسې ګوته راښکا یلې علالی یم وجلې د پیغمبر مبارک هغه راز یې ښکاره
نو لکه خدا سوچو که چې ما خو په خولې غږونه کې اشاره مې وکړه خو چې څنګه راووته او خدا مې څه غلطي وکړه نو پیغمبر مبارک یې پرېښود نیغ جومات ته لاړ او جومات کې یو ستن پورې ځان وتړه چې خدای دا خو ما د پیغمبر راس پاش کړه دا خو ما غلطي وکړه ځان یې وتړه نو کومې ستنې پورې چې دا هغه ځان تړلی د هغې په ستنې په دی چې کوم پیلر ولاړ دی نو په هغې یې بره لیکلي دي استوان ابي لبابه نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړه د الله رسوله دا ابو لبابه پرانیزه وینې پرانیزه وی صاحب هغه وایي چې مونږ یې پرانیزو خو هغه وایي چې تر څو حضور پاک زه نه یم پرانیستی زه ځان به نه پرانیزم نو اوبه هم نه څکي ډوډۍ هم نه خوري صرف او دسماتی له پرانیزو زی او بیا راځي او دونه کمزورې شو چې د سترګو نظر یې ختمېدو واله نو رسول الله مبارک فرمایل وی دې نیغ ولې هلته ته ماله به راغلی نو ما به د خدای په دربار کې وله بخښنه غوښتې نو الله به معاف کړی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما چې څوک یو ګناه وکړي او دی راشي د الله نه بخښنه وغواړي معافي او بیا حضور پاک له راشي هغه وله د خدای په دربار کې معافي وغواړي نو خدای پاک به معاف کړي نو دی الله ته ځان وتړه نو زه دومره طاقت شته چې خدای ته ځان جیل کې اچولی او زه یې پرانیزم یو سړی چې په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړي نو شیشن یا هائی کورټ د هغې فیصله کولی شي نه ځان الله ته تړلی الله پوه شي او دی پوه نو بیا الله په قرآن شریف کې ایتونه نازل کړ نو حضور پاک ورغې دا معافی ایتونه نو بیا اوس پړل نو چې د هغه ستنې په ځای کوم پیلر جوړ دی هغې ته استوان ابي لبابه یو بله ستن هم شته خو په هغې لیکل نشته هغې ته استوان حنانه وایي دا د حضور پاک د منبر او د محراب په میانس کې چې کومه ستن ده دغه ده حضور پاک په دې ستنې ته ډډه والې او تقریر بیا کوه نو یو ښځه و په مدینه شریفه کې عایشه انصاریه نوم راله رسول الله مبارک ته درخواست وکړو وی صاحب زما یو غلام دی او هغه غلام ترکان دی نو که ستا خوښی چې یو منبر دله جوړ کړي تو په هغې کښېنې نو خلکو ته به تقریر کوې د غلام یا باقوم نوم یا میمون حضور پاک وی ډېره ښه ده نو هغه یو منبر جوړ کړ نو هغه منبر یې راوړو او د محراب سره خوا کې کېښود نو رسول الله مبارک د هغه ستنې نه منبر ته راروان شو نو ستنې وجړل داسې جړی وکړه لکه د لسو میاشتو لنګه اوښه چې څوک تنګی او هغه چغې وایي داسې جړی وکړه حنانه جړېدونکې ته حنین جړېدون نو حضور پاک ورغې لاس یې ته تاو کړه واپس نو چې لاس یې ته تاو کړه نو هغه سلګۍ په قلار شوې او لکه ماشوم چې قلارې او چپ شي دقسې چپ شوه نو ګوره دا د پیغمبر معجزه ده نو حضور پاک د هغه ستن نه تپوس وکړو وی وایه تا ما پسې وجاړل دوه خبرې دي یو دا چې زه الله ته سوال وکړم او تا جنت ته بوزي چې الله ته سوال وکړم او دلته خدای زرغونه کړي او میوې دې دا خلک خوري او که دا دې خوښوي چې الله ته سوال وکړم نو الله به جنت ته بوزي او جنتیان به په جنت کې میوې خوري نو ستنې وې د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده نو حضور پاک بیا دعا وکړه او ویې فرمایل وی د قیامت پر ورځ به دا ستن خدای والي جنت ته به بوزي نو په جنت کې به خدای زرغونه کړي نو جنتیان به میوې خوري نو یو ځل په جومات باندې اور لګېدلې وروسته د حضور پاک د زمانې نه پس نو دا ستن هم پکې لږه سوځېدلې نو صحابه هغې له په ریاض الجنه کې یو کنده وویستله او دا ستنې په هغې کې ور واچولو خاورې پرې واچولو دغه رنګې منبر د حضور پاک د هغې په ځای خو بل منبر دی نن سبا د هغې خوا کې چې مونځ کې داسې فرضوه لکه حوض کوثر په خوا کې چې مونځ کو او هغې ته مخامخ د بلال اذان خانه نو اوس خو هغه اذان خانه نشته اوس خو هغوی په دې جومات کې بر یو رکوټې چته اچولی دی هم په هغه دی چې بلال به کوم ځای بانګ وی اوچت هغې ته یې پوړی جوړې کړي دي نو مؤذن پرې بانګ وی مخامخ
د زیالو د جنگلو دو چبوتری دی خلق وی دا صفه دا صفه نه دیکھے بس چوکیداران کے ناستے در دے سر خوا کے خی طرف تا چے قبلے تا مخ کے بالکل محراب نشاتا چے لارشے دا میدان دا صفوا رسول اللہ مبارک پا کے طالبان لیو چے بوترا جوڑا کڑے ہو دا دین طالبان او پاگئے سپر چولے اگے کے بدا طالبان ناستو او دا حضور پاک نبی قرآن صدقہ و دین بزدہ یعنی دا ټول جمعات چې څومره دی دا هغه دی چې صحابه به پکې ناستو د دواړو جهان مبارک سردار به پکې ناستو حضور کعب اعتکاف پکې کړی دی جبرئیل راغلی دی ناسته پکې کړی دا میکائیل راغلی دی پکې ناسته کړی دا او اوسم په زرګونو فرشتي هلته اوړي راوړي چې څوک په پیغمبر مبارک سلام چې هغه فرشتي ورته دعاګانې دا قیمتي جمعات اعلی د عبادت نقشیری پکے او دا پیغمبر مبارک دا صحابہ نقشیری او چی سمرا نوی جماعت ہم جوڑ شوے دے نو تاسو کا تاریخو کا تاریخ شتا نو دا ټول جماعت پا آغا دے جوڑ دے چی صحابہ کورون دا امہات المومنین دا حضور پاک دا بیبیانو کورون او دا صحابہ کورون خیر دا مدینی منوری بعد خبر پاتشوی اگر کا موقعوا نو پا آئندہ جمعہ کی برتوی میں انشاءاللہ و خدای پاک دی منتاسو ټول مدینه منوره ته بوتلې یو ځلنا بار دی خدای بوت او الله دې موږ له مدینه منوره د آداب او توفیق نصیب وکړي دما یو ډېر نږدې شاګردو ما سره په دارالعلوم نعمانیه او پانزو کې ډېر موده پاتې شوی او دلته په دې دیدارآباد کې دا باغشال علا دی جماعت کم پاتشو باغشال علا جی سیب دی جماعت او بیا مدرسو پا پیخور کی وطا مدرسر راحت آباد ناغی غریب تسا مدمخ کی دا سر کینسر لگی دنیو او پرون نابلو دفات شوی غنی الرحمن مولی سیب دعاوتاو که جی خدای پاکیو بخش اللہ دا آخرت خوشحالی نصیب او خدای دا دی بیمار اجر پا آخرت او خبر کی ورد او بچول خدای صبر ورکی لنور غمونو نے خدای استاد او نن زمون مفتی آباد کې د مجید ګل مور وفات شوی مجید ګل هغه تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي او د پیرانو د محلي د شیر الله روح سریر حج روان دي دعا غواړي الله دې په خیر بوله الله دې په خوشاله بوله بعضی مرګري بیماران دي دعا غواړي الله دې ټول بیمارانو له روح صحتونه ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي ټول له روح صحتونه ورکړي یا اللہ چاہتا جس پریشانے و مشکلات دی پریشانے مشکلات و خوشحالوں بدل اللہ مم دا حاسدین و دا حسد نو ساتے دا شریان و دا شر نمو ساتے دا بغضیان و دا بغضون نمو ساتے دا کوڑگر و دا کوڑو نمو ساتے دا بد نظر و دا بد نظرون نمو ساتے اللہ مم طول دا بیت اللہ حج دا عمرول و مدینی منوری تا بار بار بہت دے گی یا اللہ چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا کورونو کې ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي زنانو ته دعا کوي دا زنانه نیکانه او چې خدای زموږ د کورونو د زنانو په سرونو د حیا او د پردې ساندر واچي او د بیزت او د رسوایی د جرم خدای پامن کې اوسه یا الله چې چاته څه ټینشنونه او تکلیفونه دي په خوشاله یې بدل د رسول الله مبارک د سنتو سوچ تابعدار او د ګناهونو نه خدای نفرت پیدا کوي څومره مرتګان مړي خدای ټولو بخي چې کم جنبي د روح صحتونه ورکړي او دا نوجوانان لکان چې څومره دي خدای د خیر او د برکت ژوند دې نصیب زموږ جمعات ته چې څوک د لرې لرې ناراضي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي او دلته کې چې ملمنو د گاړو او د نور څو خدمتونه کوي خدای دا غي بدل په دنیا کې ورکړي او په آخرت کې ورکړي موږ د خپل مبارک پیغمبر سره د حوض کوثر په غاړه خدای مرګري او دا غي د جنډې لاندې الله جنت ته داخل کړي څومره مرګري زمونږه د جمعات ته ډېر مسافر راځي د لرې زین راځي خدای د ټولو ظلم مقاصد او حاجات پوره کړي او زمونږ د طالبان په جمعاتونو کې خلکو دې راکړي او ډوړی ولا ورکړي د بجلی ستاسو استعمال یو بس تاسو استعمال دا تاسو خوش قسمت یې ګور دا دې تاسو له خدای ډېر لوی اجر درکړي چې دا عالمان شي د حدیث تاسو چې نیت دا کوي چې دا د پیغمبر د حدیث طالبان
دا ډېر لوی ثواب دی چې د مبارک پیغمبر د حدیثو په طالبانو څوک خرچه وکړي. تاسو له خدای اجرونه درکړي، الله یې برکتونه درکړي، او الله د هر قسم فتنو آفاتو نه حفظ و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.